نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه نننی مسله چې زیر بحث ګرځو هغه د یو ورور تفوس دی چې آیا د جنازې د مونځ نه پس دعا کول دا جایز دي که ناجایز دي. د دغه سوال په جواب کې به څه مختصر شان وضاحت وکړو چې د هغې نه به دا خبره واضحه شي چې د جنازې د مانځه نه پس دعا کول دا جایز دي او دغه رنګې که دا دعا د جنازې د مانځه نه مخکې هم وکړی شي نو دا هم جایز دي او دغه رنګې د جنازې د مانځه نه پس هم جایز دي او د دفن کولو نه بعد هم مړي ته دعا کول چې کوم دی دا جایز دي. هر چې د جنازې د مانځه نه مخکې دعا کول دي به وروستو په حوالو باندې راشي چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه کله وفات شو. د بخاري روایت ته صحابه کرام راغلل او د مبارک ته ودرېدل او د ته دعاګانې کولې. دغه روایت د بخاري نه دا ثابته شوله چې د جنازې د مانځه نه مخکې هم مړي ته دعا کول جایز دي، په دې کې کم باک نشته. او فس د جنازې د مانځه نه هم هغه دعا کول مړي ته هغه جایز دي. وروستو چې کومه دی په هغې باندې حوالې را روانې دي چې کوم په غزوه اوتاس کې نبی علیه صلات وسلام ابو عامر رضی الله تعالی عنه هغه د سریې امیر وټاکو او هغه جنګ ته لاړو او هغه په هغې کې زخمي شو. ابو موسی الاشعري رضی الله تعالی عنه نبی علیه السلام ته راولېږو چې ما دپاره دعا وغواړي. د زخمي کېدو نه پس هغه چې کوم دی نو وفات شو، شهید شو. نبی علیه صلات وسلام مبارک اوبه راوغوښتلې، هغې پسې مونځ وکړو، هغې پسې بیا درته دعا وکړله چې دا هم د هغه د وفات نفس په هغه پسې دعا ده. او دغه رنګې په جنګ موته کې چې کوم 3 صحابه کرام شهید شوي چې زید بن حارثه، جعفر ابن ابي طالب، عبدالله ابن رواحه، د دوی د شهادت نه وروستو نبی علیه صلات وسلام چې کوم د په دې مونځ د جنازې کړی دی غایبانه طور باندې او بیا پسې دعا کړې ده. کتاب المغازی د امام واقدي دغه واقعه ذکر کړې وروستو را روانه ده. دغه رنګ عمل د صحابه کرامو به هم واضح شي چې هغوی د نماز جنازه نه وروسته دعا کړې ده. لکه واقعه د عمر رضی الله تعالی عنه چې دی کله یو جنازې ته راغی نبی علیه صلات وسلام ته هغه جنازه کړې وه نو دوی اراده وکړه چې زه جنازې مونځ وکړم. نبی علیه السلام ورته ویل چې دوباره مونځ نشي کولی لیکن دعا ورته وکړه. نو د سره ډېر لوی قوم هغو د سره چې کوم دی دعا وکړله. وروستو په حواله جاتو کې روان دی خو زه مختصر دغه بیان تاسو ته خلاصه کوم چې په دې کې به دا واقعات وروستو راځي. دغه رنګ یو جنازې ته عبدالله ابن عمر رضی الله عنه، عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما حاضر شول. نو هغه جنازه ترې شوې وه. نو دوی دواړو وویل چې هغه ته کله حاضر شو نو زیادت یې ونه کړو، یعنې مونځ د جنازې په دوباره ونه کړو، خو صرف هغې ته مړي ته دعا وکړه، استغفار یې ولې وغوښتو. او دغه رنګې وفات د عمر رضی الله تعالی عنه ته چې کله عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه حاضر شو نو جنازه ترې شوې وه، په هغې پسې وروستو دعا وکړه. وروستو حوالو کې بالتفصیل را روان دي. دغه رنګې د عبدالله ابن ابي اوفا لور چې کله وفات شوه نو دا هم په هغې باندې جنازه وکړه او د هغې نه وروستو یې په هغې باندې دعا کړې. مستدرک په حواله باندې وروستو را روان دي. او پس د دفن نه هم چې کوم دی دعا جایز ده. ابو داود شریف کې په هغې باندې روایت دی نبی علیه السلام چې کله فارغه شو د نماز جنازې نه او د دفن نه نو د دفن نه وروستو بیا نبی علیه صلات وسلام لمونځ د جنازې وکړو. نو دا هغه مقدمه شوله او د تمام بحث هغه یو خلاصه شوه چې که د نماز جنازه نه مخکې مړي ته دعایي، که نماز جنازې نه وروستو مړي ته دعایي، که د دفن نه وروستو دعایي، دا 3 وړه موقعو کې دعا کول چې کم دی مړي ته دا جایز دي. او دغه رنګې چې کوم فقهای کرامو د دعا بعد الجنازه نه منع کړې ده
د هغې مختصر جواب به انشاءالله د کتابونو په حوالو راشي چې هغه دا ده چې دیو چې دا منع کړې ده د دعا د جنازې نه وروستو کولو نه، نو د هغې وجه دا ده چې دا صفونه ورته مات شي. لکه که صفونه مات نه شي او خلک دغسې ودرېږي او دعا غواړي، نو کوم چې یو کس نوی راتلونکی هغه به دا ګمان وکړي چې مونځ د جنازې ګینې ختم شوی نه دی، او هلته کې چې کومه دی مونځ د جنازې به ختمې دي به دعا کوي، نو هغه چې کوم دی په نماز جنازه کې به هغه ته اشتباه واقع شي او زیادت په دې نماز جنازه کې واقع شي. دې وجې نه فقهای کرامو چې کوم دی دا ویلي چې ولا یقوم بالدعا، دیو به په دعا باندې ودرېږي نه. او په نزد علماء دیوبندو باندې هم فسته نماز جنازې نه دعا ثابته ده، او زه به د هغې دپاره په طور د نمونې د فتاوی فریدیې نه حوالجات وروستو پیش کړم. مستقل به په هغې باندې یو درس یو کلیف وکړو صرف د فتاوی فریدیې په حوالو باندې چې څو ځایه هغه دا دعا پس د جنازې نه ثابته کړې ده. نو راځو هغه خپل هدف ته چې مونږ کوم آیت کریمه خطبه کې تلاوت کو، په دې کې الله تبارک وتعالی د تابعینو او د راتلونکو وروستنو خلکو صفت بیانوي چې والذین جاءوا من بعدهم، هغه خلک چې وروستو راشي د صحابه کرام نه تابعین دي، یقولون دیو به داسې وایي ربنا اغفر لنا، یا الله مونږ ته بخښنه وکړي، ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، او هغه وروڼو ته زموږ بخښنه وکړي خدای پاکه چې زموږ نه مخکې په ایمان کې تېروتي دي. د دې ځای نه هم د دې آیت کریمه نه دعا اثبات کیږي خپلو مړو لره، هغه چې هر ټایم کې وي او هر کله یې که دا مړي هر څومره مخکې وفات او که حاضري، د دې آیت کریمه په دعا کې په خپلو مړو پسې مطلق دی او مطلق په خپل اطلاق پنجاري کېږي، هر ټایم دعا په خپلو مړو پسې کولی شي، په دې کې کم باک نشته دی. او بل دا چې دعا مامور به ده، او مامور به بیا په دوه قسمه، یو مطلق یو مقید. نو دا مطلقه مامور به ده دعا کول، یعنی دې دپاره شریعت کم ټایم نه دی ټاکلی چې په دې ټایم کې کوه او په دې ټایم کې مه کوه، چې کم ټایم کې دې هم وکړله دعا دا ورته رسیږي او دا جایز دي. د دې آیت کریمه نه چې دعا مړو ته پیدا رسوي او دا ورته چې کومه دی نو مفیده ده، په دې باره کې چې استدلال د دې آیت کریمه نه په دعا باندې کړی شوی دی په مړو پسې، دا امام جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه کړی دی په شرح صدور کې، او د هغې صفحه د 290 دی. په صفحه 290 باندې یو روایت راخلی دی، فرمایي چې واخرج ابن ابي الدنيا عن سفيان قال كان يقال، ابن ابي دنیا وی دا روایت چې کوم نقل کړی دی سفیان نه، او دی فرمایي الاموات احوج الى الدعاء من الاحياء الى الطعام والشراب، مړي دعا ته ډیر زیات احتیاج لري د ژوندونه، لکه ژوندي چې طعام خوراک څښاک ته څومره احتیاج لري او څومره محتاج دي ژوندي دي خوراک او څښاک ته، نو د دې ژوندو د دې خوراک څښاک ته محتاجۍ نه مړي دعا ته ډیر زیات احتیاج لري او ډیر ورته محتاج دي، نو دعا ورپسې که پکار ده، دعا ته ډیر محتاج دي. دې کې خدا نه دی راغلی چې دا قبل الدفن یا محتاج دي یا بعد الدفن محتاج دي یا بعد صلات الجنازه محتاج دي یا په دې وخت کې دي په دې کې نه دي، خو مطلقاً چې بس مړی نه انسان نه روح وختو په دې باندې اطلاق د مړی وشو، په دې پسې چې کوم دی بیا دعاګانې کول دا هغه ته فایده ورکوي او دې ته ډیر زیات احتیاج لري، ډیر زیات ورته محتاج دی. بیا فرمایي وقد نقل غیر واحد الاجماع على ان الدعاء ينفع الميت، او ډیرو علما کرام و اجماع نقل کړي په دې خبره باندې چې دعا مړي ته فایده رسوي، دعا مړي ته فایده کوي. نو دا خبره اجماعي شوه، د علماو په اجماع باندې ثابته شوه چې دعا مړي ته فایده ورسوي. او ودلیله من القرآن قول تعالی، او د دې خبرې دپاره دلیل د قرآن کریم نه څه شی دی چې مړي ته دعا فایده ورسوي. دغه آیت کریمه پیش کړه چې والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالایمان، د سورة حشر آیت نمبر 10 دا ورته دلیل ګرځي. د دې نه ثابته شوله چې په مړو پسې دعا کول دا ثابت دي په اجماع د علماو باندې، او د دغه حدیث پاک نه د دغه آیت کریمه نه استدلال نسی چې ما کوم په خطبه کې لوستلی او نور احادیث مبارکه چې امام ابو داود رحمت الله علیه په خپل ابو داود کې نقل کړي، هغه وروستو بیا دغه حواله راوړله ده چې نبی اسلام مبارک فرمایي اذا صلیتم علی المیت، کله چې تاسو په مړي باندې جنازه وکئ فخلصوا له الدعاء، نو دعا کې له اخلاص وکئ، خالص د دې مړي لپاره دعا وغواړئ، د زړه نه ورته دعا وغواړئ. نو ګوره دغه کې هم دا راغلی چې کله په تاسو جنازې مونځ وکئ نو بیا ورپسې څه وکئ،
متصل دعا وکړي ځکه فای تعقیب مع الوصل د پاره ده، یعنی فخلصوا له الدعاء، فا تعقیب مع الوصل لپاره ده چې کله په جنازه وکړي متصل ورپسې بیا اخلاص طور د مړي لپاره دعا وکړي. دا آیت کریمه او دا حدیث پاک په دې دلالت کوي چې په مړي پسې دعا کول دغه ته نفع ورسي، او دا آیت په دې باره کې مطلق دی هغه چې هر ټیم په مړي پسې دعا کوي، که جنازې مانځنه مخکې، که وروسته وي، که دفن نه وروسته ده، که دفن نه مخکې ده، او که هر څومره وخت بعد پسې کې، کال بعد، 2 کاله بعد، هر څومره وخت بعد چې پسې کې، هر څه ټیم چې کې، دا آیت کریمه په دې باندې دلالت کوي په اجماع د علماو باندې چې دعا په مړي پسې جایزه ده او دور ته چې کم دی رسیږي او پیدا ورته کوي. په دغه مذکوره صفحه باندې په شرح صدور کې امام جلالدین سیوطي یو بل روایت راوړی دی، هغه هم په حواله د ابن ابي دنیا نقل کړی دی. د فرمایي عن بعض السلف، د بعض سلفو نه راوړی، قاله چې د بعض سلفو کې یو کس فرمایي رأيت اخا لي في النوم بعد موته، یو کس پکې وایي چې ما خپل ورور په خوب کې وکړو پس د مرګ نه، فقلت ما ورته وویلو ايصل اليك دعاء الاحياء، د ژوندو د دعاګانې تاسو ته در رسیږي که نه رسیږي؟ ای د جواب ورکړو چې ای والله قسم دې د الله په ذات چې را رسیږي، یترفرف مثل النور، داسې را روانې د رڼا په شان ته داسې موږ ته را روانې د دعاګانې. د دې روایت نه ورته هم معلومه شوه چې مړو پسې دعاګانې پس د وفات داغونه رسیږي، چې هر ټیم ورپسې دعا وکړی شي پای کې کوم باک نشته دی، دعا مړي ته فایده کوي، دا ورته رسیږي. د دې دوه روایتونه معلومه شوه چې دعا په مړي پسې هر ټیم چې وشي دا جایز ده، په دې کې کومه خبره نشته دی. او څوک چې وایي چې ناجایز ده پس ته نماز جنازې د دعا، نو هغه باندې دلیل پیش کولی چې به د قرآن آیت کریمه وایي یا به حدیث وایي یا به چې کم دی د علماء کرامو اقوال وایي. کوم چې د فقهاو اقوال په دې باب کې نقل کوي هغې مختصر جواب مې وکړو او تفصیلا د هغې جواب د کتابونو په حوالو باندې انشاءالله الرحمن را روان دی. دا هغه مختصر خبره شوه په دې باندې چې مړي ته هر ټیم دعا وکړي شي دا ورته نفع رسوي، پیدا ورته رسوي، او انشاءالله الرحمن نور تفصیل په دې پسې چې کومه دی هغه را روان دی.